د خپل خزي غلطي نه ماف کوي چې حجرې ته لاړ شي زه خو داسې یم چې کور ته لاړ شم ښځه رانه یېرېږي او بچي خو مې په مخ کې کوړن نشي کولی نو الکه ستا دا زامن منوي چې خدای دې واخله چې مونږ نه خلاص شو وایي به که نه به وایي ولې تا د ځان نه انسان نه دی جوړ کړی انسان څه ته وایي انسان د انس نه دی هلکه انس څه ته وایي چې څوک چاته وګوري او خرش پرش نه وي تندین محبت معلومېږي دې ته انسان وایي چې ته کور ته لاړ شي او ښځه درته خوشحاله شي پلانې خیر علي سار وته دا څه ټیم شو غرمه شوه ته رانلې ماښام نه غرمه او بچي دې راته وایي پاپا خیر علي رامنډې کې درته کوڅې ته چې ته کور ته ننوځې او زامن دې په بله لار وځي نو ته ځان ته انسان وایې لږ سوچ خو وکړه چې ستا نه ښځه یېرېږي ښځه خو د محبت ځای دی بچی خو د محبت ځای دی تاسو یقین په الله وکړئ زما یو بچی دی دومره وی تقریبا ایله ښه اوسې خبرې شروع کړي زه د کوره مې جنسۍ نه راتلم بله ورځ زما بچی ما ته ټلیفون وکړو ما ته محمد عزیز الرحمن نومې دی زما د پیر صاحب په نوم باندې ما ته دې سره خبرې وکړه ما ورته بچیا څنګه چل دی مې پاپا ته کوم ځای کې را روان یې ما زه په موټروی را روان یم بچی زه درځم مور ما ته وی چې دې څنګه ټلیفون بند کو په کور کې چې څومره خلک و ټولو پسې ګرځېدو پاپا ما ته وایي چې بچی زه را روان یم او زه راځم ما وی او دومره ماشوم د محبت په ژبه پوهېږي راځئ پیغمبر علیه صلات وسلام محبت اپناو کوي کور مبارک ته تشریف راوړو د بار غمونو ورسره د امت غمونو ورسره د نبوت ګران بوچې به وګو یو ورځ کور ته راغی خدیجې بي بوتي یا رسول الله خیر دی یا خیر دی وی نه څه چل شته هېڅ چل نشته وی څه چل شته هېڅ چل نشته وی نور کله چې ته راځې ته خو سلام کوي په تندي دې حشاش بشاشت وي اوس چې رالې تا خو نه سلام وکړو او نه دې خندا وکړه یو خدیجې خدای خو دې ډېره خوشحاله کړه سمدس بار ته لاړ او راغی السلام علیک او بیا ورته وخندل نن به مولي صاحب راکړه نن به مولي صاحب تسبیح اړي کور ته خیر علي ای با ولې خیر دی ته خو کور کې ناست ته خبرې زما خو تندی مات شو ورته خدای جنتي کړه مړه د ښځې سره ګزاره وکړه دا د درس غم دا د امتیان د څه نومې دي د مقتدیانو غم دا د درس و تدریس غم دا د مدرسې غم دا د نظامت غم دا د تسبیحو د ذکرونو غم دا لږ شاته وغورځوه او کور ته لاړ شه وخانده السلام علیکم څنګه یې بچو کور به دې ګلې ګلزاري ته چې څومره به کور کې ناست وي خدایه څه کار یې پېښ کړي چې د دې بلا نه خلاص شو په خدای ما ته زما مرید دی ما به وي چې خدایه په کم ورځ به زما د پلار منې شاته ځي چې بیگ بیا واغسو یو ځای ما ته وخوځېد ورځو دوه رکعته لمونځ به مې وکړو زما دې د الله په نوم قسم زما بچی دی په مدرسه کې سبق کوي ما ته وی چې دادا چې ته مې شاته په کم ورځ روان شي که نه زه په هغه ورځ دوه رکعته لمونځ کوم ما بچیا ما به هم کول خو زه ورته په دین قارېږم زما پلار ما ته په دنیا قارېدو کار خو دی که نه د خلکو سره ګزاره وکړي غلامانو سره ګزاره وکړي ګاونډیانو سره ګزاره وکړئ چې ستا نه پیاله ماته شي نو خیر دی قسمت یې راغلی و او به دا به یې مقرره به نیټه به نو ازل نه مقرره به نو او چې ستا د غلامې خادمې نوکرې نه پیاله ماته شي ته په یو پیاله د هغې مور کنځې خاندان یې کنځې پلار یې کنځې ته به خدای له جواب ورکوې مور ته څه ګناه پیاله یې ماته شوه ځان دپاره دی دلیل دی د ازل برخه وه دا د نوکرې دپاره هم دلیل جوړ کا دا د ازل برخه وه راځئ تر څو پورې چې موږ د دواړو جهانو سردار مبارک د پاسېدو نه والا تر سملاستو پورې سیرت نه اپناو کړی او موږ د کامیابۍ مخ ګورو د کامیابۍ مخ الله یې بند دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه قل ان کنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله.